نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې درو کسو لمونځ الله پاک نه قبلوي، سر نه بره یوه بلشت هم نه خیچي، یعنی الله پاک یې نه قبلوي. اول نمبر هغه امام چې مقتدیان ورنه خفه وي او دی امامت کوي، مقتدیان ورته وایي چې امامت پرېږده وه، مونږ تا پسې منځونه نه کوو، او دا امام دی به وجود مونځ کوي، نو د دغه امام مونځ الله پاک نه قبلوي. دویم نمبر هغه ښځه چې هغه شپه تېره کړي او خاوند ورنه خفه وي، نو د داسې ښځې مونځ الله پاک نه قبلوي. نن سبا زنانو ته د دې خبرې احساس نشته چې خاوند مانه خفه دی، خپله ذکر اذکار به کړي، تلاوت به کړي، دا بعضې بزرګانې تهجد هم کوي او خاوند به ورنه خفه وي. نو کومې زنانه چې خاوند خفه وي الله پاک د دې مونځ نه قبلوي. ګوره مونځ یو اهمترین عبادت دی چې الله پاک دې مونځ نه قبلوي، نو بل کم عبادت په دې ستا وله قبول شي. درېیم هغه دوه ورونه چې هغوی خپل منځ کې خبرې نه کړي، خپل منځ کې تعلقات خراب وي، یو بل سره دشمني وي، نو دغه دوو کسانو مونځ الله پاک نه قبلوي. خپل منځ کې دشمني نه دی پکار، خپل منځ کې مینه او محبت پکار دی. مسلمان خپل منځ کې ورونه دي. د صحابهو صفت خپل ځانونو کې پیدا کړي. صحابه کرام خپل منځ کې نرم وو او کفارو باندې سخت وو. اشداء علی الکفار رحماء بینهم،